بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، دا یو شبهه چې کم ده دا سیفیان او بریلیان د خلکو ذهنو کې اچي، اور پیر سیف الرحمن په خپل کتاب هدایت السالکین کې هم لیکلی دي. هغه لیکي چې زه نه دیوبندی یم نه بریلی یم. بیا پر هغه باندې درې دلایل دی وایي. یو دلیل دا دی چې زه په دې وجه بریلوی نه یم چې که زه وایم چې زه بریلوی یم نو بریلوی و هغه چا ته ویل کېږي چې د هغه رهایش یا کور اوسېدل په بریل کې وي. نو چونکې زه په بریل کې نه اوسېږم نه زما رهایش ته، نو د دې وجې زه بریلوی نه یم. دویم دلیل دا ویلی دی چې بریلوی و هغه چا ته ویل کېږي چې د هغه استادان بریلویان وي. نو ما د بریلویانو استادانو څه سبقان نه دي ویلي، نو ځکه زه بریلوی نه یم. او دریم، زه په دې وجه هم بریلوی نه یم چې بریلوی و هغه چا ته ویل کېږي د بریلوي پیر سره یې بیعت کړی وي. نو ما د بریلوي پیر سره بیعت نه دی کړی، ځکه زه بریلوی نه یم. او دیوبندی یم په دې وجه نه یم. اوله خبر دا ده چې زما رهایش چې کم دی دا په دیوبند کې نه دی. نو چې رهایش په دیوبند کې نه سو، نو ځکه ماته دیوبندي نه ویل کېږي. او دویم دا دی اساتذه مې دیوبندیان نه دي، نو ځکه د اساتذو په وجه م چاته دیوبندي ویل کېږي. زما استادان دیوبندیان نه دي. او دریم دا دی چې پیر مې هم دیوبندي نه دی. نو پیر صاحب پیر سیف الرحمن خپل ځان په دې باندې خلاص کړي چې زه نه دیوبندی یم نه بریلوی یم. نو ټیک دی نه دیوبندی نه بریلوی دی. دا درې دلایل د پر خپل ځای باندې د پر خپله مدعا باندې پیش کړو. اوس چې کوم دی دغه زموږ چې د چا سره خبره ده دلته چې عبدالخالق سیفی بریلوي دی. عبدالخالق ته موږ سیفی هم وایي، بریلوی هم وایي. زموږ مدعا ده. زه به اوس دغه د ده دغه د زما چې کومه دعوه ده چې بریلوی چا ته ویل کېږي دیوبندی چا ته ویل کېږي. نو عبدالخالق وایي زه نه سیفی یم نه بریلوی یم. موږ ورته وایي ته هم سیفی هم بریلوی. زموږ په اصطلاح کې د سیفیانو اصطلاح خو دا وله، زموږ په اصطلاح کې سیفی او بریلوی هغه چا ته ویل کېږي، یا دیوبندی او بریلوی هغه چا ته ویل کېږي چې کم سړی د کمې فرقې د کم جماعت د عقایدو د نظریاتو او خاص کر بیا په متنازع فیها مسایلو کې چې کم سړی د کم جماعت د عقایدو حامل وي او د هغه مؤید وي، تایید یې کوي، دغه سړی موږ د هغه جماعت بولو، بلکې موږ نه ټول خلک یې بولي. دا د پیر صاحب چې کومه خبر ده چې دا وایي زه په بریل کې نه یم اوسېدلی، په دیوبند کې نه یم اوسېدلی، استادان مې نه دیوبندیان دي نه بریلویان دي، نه مې د هغو سره بیعت دي. نو په دې شي باندې خالي سړی بریلوی دیوبندی نه بلل کېږي. چا سره دې بیعت نه وکړي او څوک دې استاز نه سولو، په هغه ځای کې اوسېږي نه، نو ستا نسبت په هغه ته کېږي نه. دا نسبتونه هم موجود دي. د دا شان د وجه خلک به هغه ته نسبت کوي چې په کوم ځای کې اوسېږي، څوک هغه ځای ته خپل نسبت کوي. د چا استادان د کم جماعت سره تعلق لري و هغه ته نسبت کوي، او څوک د کم پیر مرید وي هغه ته نسبت کوي. صحیح سلو. د دې سره څلورم پوینټ دا دی چې کم سړی، زموږ پوینټ دا دی چې کم سړی د کم جماعت د عقایدو د نظریاتو حامل وي، دا سړی د هغه جماعت بلل کېږي. بظاهر کدی د ځان سره سیفي و، بریلوی و، دیوبندی و، اور یو بل شی چې کوم دی هغه نه لیکي. نو چې به د نظریه د کم جماعت وله خدای دې وکړي چې نوم یې هر څه وي چې عقیده او نظریه د کم جماعت وله، بیا د نامه سره د هغه لیکل دا ضروري نه دي. موږ دا نظریه ده. نو اوس چې کم دغه دی د عبدالخالق سیفی بریلوي چې موږ ورته وایو، د ده عقاید د ده نظریات دا ټول چې موږ کتلي یا د په تقریر کې ذکر کړي دي یا په تحریر کې دي، بیا خاص کر په متنازع فیها مسایلو کې چې کم شیان د دیوبندو د بریلویانو او دا رقم د سیفیانو د دیوبندیانو په مابین کې چې کم متنازع فیها مسایل دي، په هغه ټولو کې چې کم دی هغه دی چې کم د دیوبند څخه هټ کر د سیفیانو تایید کوي
یا د هغو د عقایدو حامل دي یا د بریلویانو د عقایدو حامل دي. دا موږ د ده د تقریرو او د تحریرو څخه په هر میدان باندې ثابتوی سو او دا جلا خبر دی چې د پروپاګنډې کې دی زموږ سره نه کښېني او زموږ سره چې کوم دی هغه مناظره نه کوي. نو مناظره خو د هغه چا سره کېږي چې هغه د مناظرې سره یو څه د مناظرې په آدابو په شرایطو باندې پوه وي او چې جاهل مرکب وي، بد اخلاقه وي، بد زبانه وي او د مناظرې په نامه باندې دی مکابره کوي یا مجادله کوي. نو دا صرف موږ په دې وجه باندې مناظره نه کوو چې دی مناظر دی نه، دی د مناظرې په نامه باندې دی چې مجادله کوي، د مناظرې په نامه باندې دی چې دی مکابره کوي. چې دی حقیقي مناظره وکړي، ما وختي ورته ویلو چې که ته مناظره کوې حقیقي، نو زما او ستا دپاره به چې ما شیخ رحیم الله حقاني حفظه الله ورښولی و، نن دی د هغه سره لګیا دي. نو دا زما سالس ولو د منلی و، نن د هغه په ژبه باندې دی سیفي و بریلوی هم دی. نو زما الحمدلله دا زما فتحه ده. مفتی ندیم صاحب حفظه الله مې سالسو ته ټاکلی و، دولتې حاضر که. نو نن بغیر حاضرېدو هغه دا فیصله وکړله چې عبدالخالق سیفي هم دی بریلوي هم دی. نو ما خو مناظره بغیر کېدو چې کوم د هغه ګټلې ده. بیا مې بل دا ورته ویلو چې زما او ستا چې کوم نظریاتو کې په کوم مسایل کې سره اختلاف دی، دا مدارسو چې کوم د معتمد د الفتاوې دي هغو ته به یې پیش کو. نو هغه هم د منلې وله. الحمدلله هغه د ده نظریات ما لفظ به لفظ د کتاب سره نقل کړلې. بیا مې دا ټولو مدارسو معتمد هم واستولې، لکه دارالعلوم کراچي سوله، جامعة الرشید سوله، جامعه اشرفیه سوله، او دا رقم جامعه حقانیه سوله کړو خټک، او دا رقم دارالعلوم دیوبند سوله. دا ټولو مدرسو ته ما واستولې. الحمدلله هغو زما پر موقف باندې د حقانیت مهر ولګوي او ټولو په یک زبان باندې دا وویل چې دا سړی چې کوم دی د دیوبند سره هېڅ تعلق نه لري. نو ما خو ستا میدان ګټلی، ته کار څو پروپاګنډې کوې چې دا خلک نه حاضرېږي. موږ دغه پالتو مجلسو لره نه حاضرېږو، نه دا رقم پالتوګان سره زموږ سره ټیم شته چې پالتو سړی چې کوم دی هغه د خلکو وخت شرا ماحول خرابوي، فسادات کوي. نو مناظره خو د یو عالم سره کېږي چې هغه عالم وي، آدابو دغه چې کوم دی خیال ساتي، بد اخلاقه، بد زبانه، مناظره یې زده نه، د مناظرې په نامه باندې مجادله کوي یا مکابره کوي. دې سره څوک مناظره کوي؟ په دې وجه باندې د چې کوم پروپاګنډې کولې هغه وکړلې. الحمدلله موږ په خپل موقف باندې اوس هم کلک ولاړ یو. پر هر ځای باندې چې دی غواړي الحمدلله موږ ورته ولاړ یو، ورته حاضر یو. خو لیکن دا دی چې هغه وخت به زموږ د په مابین کې مناظره کېږي چې یو قوت نافظه هغه لوړ موجود وي. یعنی د حکومت په سرکردګۍ کې هر وخت زه ورته تیار یم. هغه که د امارت اسلامي په دغه که سرکردګۍ کې دا مناظره کېږي زه ورته تیار یم. زه دا ثابتوی سمه چې دغه سړی دیوبندی نه دی. ده د دیوبندیت دعوه کړې وله، ما ورسره اخیستې وله چې ته دیوبندی نه یې. که پر دغه نظریه باندې د زما سره کښېني د امارت اسلامي د مفتیانو د مشایخو په مخ کې به زه دا ثابته کړم چې د نظریات د دیوبند نه دي دا. او که دا غواړي چې زه بریلوی نه یم دی وایي، زه به دا ثابته کړم د کتاب او د تحریر څخه د امارت د مفتیانو د شیوخو په مخ کې به دا ثابته کړم چې دا بریلوی دی. د نظریات به د بریل د کتاب کې چې کوم دی هغه ناکامه دي، ځکه دی چې کوم دی هغه نور ته اوس لاسونه وراچولي دي، نور شیوخ چې کوم دی هغه بدنامه کوي. نو موږ چې کوم دی هغه د هغه موقف څخه موږ چې د مناظرې څخه د ده سره د ناستې مجلس پرېښوو، هغه په دغه وجه باندې و چې نن ټولو دنیا وکتل چې زموږ دغه پرېښول د یو حکمت پر بنیاد باندې و. هغه دغه حکمت ولو چې دا سړی بد زبانه دی، بد اخلاقه دی، او د مناظرې په نامه باندې دی مجادله کوي، مکابره کوي، فسادات کوي. الحمدلله نن یې مخ نیول سوی دی. نن د دیوبند چې کوم مشران دي، علما کرام دي، مشایخ دي، د هغو په منګول موږ ورکړی دی. نن دی ځان نسي خلاصولی. نو په دې وجه باندې موږ چې دا وایي چې دی سیفی هم دی، بریلوی هم دی.
د هغه دوې وجوهات زه ذکر کوم چې عبدالخالق هم سیفی دی هم بریلوی دی. یوه وجه دا ده چې په هدایت السالکین کې دا لیکلي ولو چې د چا استادان د کم جماعت سره تعلق لري هغه به هغه ته منسوب کیږي. مثال پیر سیف رحمان دا ویلو چې زما استادان دیوبندیان نه دي، زما استادان بریلویان نه دي، نو په دې وجه باندې زه چیش نه یم، زه نه دیوبندی یم نه بریلوی یم. نو د هغه چیش سلو مفهوم مخالف دا راوتی چې د چا استادان دیوبندیان وي یا بریلویان وي د هغه نسبت و هغه ته کول دا کیدی سي. نو دا خو موږ ثابتوي چې د عبدالخالق او بریلویان دي. لکه اوس ګوره د په استادانو کې غلام حضرت دی. غلام حضرت چې کم دی دا بالکل کټر سیفی دی، دا معلومه خبر ده، تلمر ښکاره ده، په دې کې هېڅ اختلاف نشته. مؤسس د سیفیت، بنیاد د سیفیت او د دې ګمراهي چې ایښی دی دا پیر سیف الرحمن او غلام حضرت ایښی دی. او دویم استاد چې کم دی دا هغه مولوي نور محمد میوندي صاحب چې صاحب د فتاوای میوندیه دی، دا هم کټر بریلوی دی. فتاوای ما کتل مولا نور محمد چې کم دی هغه هم بریلوی دی، دا معلومه خبر ده. غلام حضرت او ملا نور محمد دا دواړه بریلویان دي. نو چې د استادان په وجه باندې څوک بریلوی بلل کیږي نو ځکه موږ درته چی ویل وایو، موږ درته بریلوی وایو، ځکه استادان یې بریلویان دي او د نظریات یې د بریلویانو دي. دویمه وجه دا ده چې موږ درته بریلوی ولې وایو، په دې وجه باندې موږ وایو چې د کم چا نظریات د کم جماعت وي بس دا به هغه ته منسوب کیږي. نو د ده نظریات د بریلویانو دي، په تحریر کې هم د لیکلي دي، په تقریرو کې هم ذکر کړي دي. د سیفیانو نظریات په کتابو او په تحریر کې په تقریر کې د ذکر کړي دي. نو ځکه پر دا بنیاد باندې موږ عبدالخالق ته هم سیفی وایو هم بریلوی وایو او دغه موږ د خپله دعوه پر هر مقام باندې ثابتوی سو. موږ دا نه چې موږ ډرپوکي د مناظرې څخه بیریږو، موږ صرف د د بد زبانۍ او د بد اخلاقۍ پر بنیاد باندې د دغه شی چې مثال د خلکو عزت خیال نه ساتي، خلک بې عزته کوي، دا رقم غټ غټ شیوخ چې کوم دی هغه د بې عزته کړل. نو په دې وجه باندې موږ د ده سره د مناظرې او د ناستې دا مجلس پرېښوي. لیکن چونکې فتنه ده چې څه وخت حکومت هر حکومت کې امارت اسلامي افغانستان وغواړي او یا دا رقم د دې علاقې خلک دا وغواړي او د حکومت په مشري کې چې کوم دی هغه دا رقم یو مناظره یو مجلس موږ دا کښېږدي او موږ به دغه موقف ثابتوو چې دا سړی دیوبندی نه دی، دا بریلوی دی، دا سیفي دی. دا زما د ټولو خلکو سره دغه علمي مقام کې پر علمي میدان باندې د دلایلو په صورت کې خو صرف دا دی چې مناظره حقیقي مناظره وي او هغه که د امارت اسلامي افغانستان د شیخو د مفتیانو کرامو په ثالثي کې وي او که د دې ځای د علما کرامو او بیا د حکومت تر زیر نگراني لاندې دغه شی وسي نو بالکل زه ورته تیار یم. دا شی به زه ثابتوم چې دا سړی دیوبندی نه دی، دا بریلوی دی. نو